الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما اجمینه نوم دی، زه تخبیه اوسیدونکې یم. زما د خاوند سید رحیم نوم دی، دا زما زوی دی، د عزیز نوم دی. زه دا خبره کوم چې زه پلوڅۍ بابا ته راغلی وم او پلوڅۍ بابا نه چې کله مونږ واپسي کوله د ماشوم ما راوستی و، نو دغه سپین ګاډي والا دلته په مونږ پسې راپسې شو د کالج د خوا نه. مونږ ته ویل تاسو چېرته ځئ؟ مونږ تخبیې ته ځو. نو ده راته وویل راځئ زما مردان کې کار دی. مونږ ورته نه مونږ په چینجۍ کې ځو، خو ده وی چې نه زه ځمه، زما خور یې راځه مردان ته زه ځمه، نو تاسو به تخبیه کې ګوس کړم. مونږ ورته ویل زه ښه. مونږ ورته وروختلو ګاډي ته چې مردي لارې هغه څه وخته پورې راللو، نو هلته دله ما 300 روپۍ هم ورکړلې. ما ته یې دا واله ځه خو مونږ ورسوه. زه ویل زه صحیح ده چې مونږ له پیسې هم ورکړې، دی به مونږ به شاته سیټ ته راواوړېدلو، ګاډی یې ودرولو دی خوا، او ده زما عزت ته لاس واچولو، زما بې عزتي وکړله. په هغه دوران کې بیا زمونږ د ګاډي نه هم ګزار کړو، او ما سره چې کوم پرس و په هغې کې 2 کړۍ وې د سرو، 2 بګې ګوتمې وې، 27,000 روپۍ وې پکې. هغه یې رانه هم وړلې، ښه په زبردستۍ سره مونږ یې ووهلو، زما کپړې مو شلولې. دی زمونږ نه لاړلو، چې کله دی زمونږ نه لاړلو بیا ما داسې په شکل پیژاندو، د ده سره زما سره نه نمبر و د ګاډي نه د موبایل نمبر و، ما دا په شکل پیژندلو، په ده پسې مونږ ګرځېدلو، انکوایري مو ورپسې کوله. چې کله په 11 ورځ باندې د درګۍ اریانکوټ په اډه کې د جمپړۍ مخې ته زه ولاړ وم، هغه سپین ګاډی ولاړ و، د هغه ګاډي له را روان و. چې راغی لږ رانږدې شو، ما ورته ویل ودرېږه. زما د ودرېدو د اواز سره ده زما اواز وپېژاندو، د دې بل طرف ته منډه کړه. بل طرف ته منډه کړه، ما هغه عوامو ته اواز وکړو، ما دا ماله راونیسئ، دا زما مجرم دی. هغوی ټولې ورپسې منډې کړلې، دی یې راونیولو ماله. دې کښې یو والا راغی په تور ګاډي کې، هغه ما ته ویل وایي دا ولې خورۍ څه چل دی؟ ما ورته ویل دا قشان چل دی، دا کس وتښتېد وخواته. ما یا نن 10 ورځې مخکې ده زما نه غلا هم کړی دی، زما عزت یې خراب کړی دی، په خپل ګاډي کې زه یې وهلی یم. دا ما نن ګیر کو دلته، ما یې راونیسئ. هغه راته وایي چې دلته ودرېږه، زه به یې د لوس راولم. دی د ملکن روډ باندې هلته دویان سټور دی، د هغې مخې ته ده ښه ډېره کافي فاصله منډه ووهله، او هغه عوام ورپسې و ټولو، د هغوی په لاس چې یو والا په لاس دا راونیولی شو، هلته یې راوستو زما خواله. ما هغه ټایم کې په ده ګزارونه وکړو، خو ده نه دا ویلي چې نه یې ویلي چې نه یې ویل چې ولې، چې دا زما مجرم نه وی که نه، نو ده خو به څه نه څه ویلي وو که نه. دا ما راونیو د هغه په ګاډي کې، دا مونږ تاڼۍ ته بوتلو، دی مې پوس والا ته ما خپله قصه بیان کړله، خپله رپورټ مې والا ورکړو، ما یې دغه شان چل دی، د ما سره داسې کار کړی دی. تر ماښامه پورې دی مې پوس والا ته مونږ ناست وو، خو هغې زمونږ رپورټ اخوا دېخوا ولیکو، د غلا په طریقه کې یې ولیکلو، خو یاره دا د هغې زمونږ ونه کړو چې د دې زنانه دا خبره کومه راټینګه کړې، د دې عزت ولې خراب شو، د دې زنانه عزت ولې خراب شو. زه خو ورته اوس هم دا وایم که نه چې زما عزت خراب شو، زما په پیسو په کالو هېڅ څه پروا نشته دی. بیا چې کله زه هلته ناسته وم 4 بجې ټایم و، بیا د ده رونه، د ده مور او پلار، د ده ټول په ما پسې راغله، ما ته به یې دغه ویې چې روغه وکړه. ما ورته زه روغه نه کوم، اوم دې پولیسان دې ټولو به ما باندې دغه بدماشیانې کولې چې شابه که روغه ورسره وکړه که نه، روغه ورسره وکړه که نه. ما ورته زه څنګه روغه وکړم؟ ده زما عزت خراب کړی، د پیسو دغه خبره خو یوازې نه ده، زه زما ماشوم والی دی، په ګاډي کې زما عزت خراب کړی، د ګاډي نه زه غورځولې یم، زه په خوشې لاره کې پاتې شوم، ما سره واپس د تخبیې تلو پیسې هم نه وي چې زه پې تللي وم. دا څونه د افسوس خبره ده. بیا یو ناظم راغی، هغه ما ته وایي زه زما لور، ما ته ټیک دی زه خو ستا لور یم، خو بیا ته هم د لور په عزت باندې لږ لاس اوچت کړه، زما په سر لاس کېږده. ده ما ته وویل چې خیر د ډېره سختېږه مه که نه، لږه نرمه شه، ته چې څونه پیسې غواړې هغه به زه تاله درکړم، خو ته د دوی سره روغه وکړه. ما ورته نه، ما که دا قرآن قسم هم راله راکوئ که نه، ما هغه هم پې راته کوم چې د زما عزت خراب کړی دی، ما زه په دې خبره باندې ده ته روغه نه شم کولی. او بل دا خبره چې واز دا زما عزت خو نه دی، دا ټول تر سرو بې عزتي ده. زه ډي پي پي صاحب ته خپل فریاد کوم، زه درته درخواست کوم چې تاسو زما په حال لږ رحم وکئ، زما په عزت باندې تاسو لږ لاس اوچت کئ، زما لږ مدد وکئ په دې کې. دوی زما هېڅ مدد ونه کړو، د هغې نه پس مونږ کمیشنر صاحب ته درخواست وکړو، هغه هم زمونږ په درخواست باندې پته نه لګي ایسته. زما دا کپړې دي، دا کپړې زما دوی شلولې دي، ښه په زبردستۍ سره دوزو ښه د مرۍ نه ونیولم، ښه یې ووهلم، دا ماشوم زوی یې راله ووهلو او مونږ یې د ګاډي نه غوځار کړو. دوی ته ما ښه وویل، دوی پکې زما دا خبره پټه کړه، او صرف هغه خبره یې الټه دې بل طرف ته راواړوله چې یاره د دې نه غلا شوې ده. ما نه، زما نه غلا نه ده شوې، ده زما په زبردستۍ ورته وړي دي. زه تاسو ته دا وایم چې تاسو ټول زما
ملګرتیا وکړي په دې کې. زه نن سبا کې دلته ډېره غریبه یم، کم پیسې چې وي هغه زما نه یې وړلې، باقي چې کمې پاتې دي زموږ سره ما جج صاحب ته دغه وکړو دوی باندې چې کله هغه پیسې مونږ نورې ولګولې په دوی باندې زموږ سره اوس نه پیسې شته دی دې ټایم کې زموږ سره هېڅ هم نه. زه تاسو صرف خپل فریاد کوم چې تاسو زما په حال باندې صرف رحم وکړئ، زما په ماشوم زوی باندې لږ رحم وکړئ، زموږ لږ مدد وکړئ. وعلیکم السلام.